الرحيم أستاذ ناس زمادة زلي مشران التحصيل بابوزو مشران او دلتا ناس پورا بابوزو نطول مشرانو امزولو مشرانو زمون وکیلانو ڈاکٹرانو استاذانو السلام علیکم مشرانو زه خبرې ټول تقریبا مگر وکړې او زه لږ لیټ هم راغلم د دې لپاره معذرت وایم خپل یو خبره به وکړم چې زه کله د الیکشن ته ولاړم د پی کې فور نه زه منګلور ته تللی وم او منګلور کې منګلور صدر صاحب ناست دی هغوی را سره یو جومات ته مونږ دننه شو او جومات کې کس ته صدر صاحب وایي ته ودرېږه د ایم پي امیدوار راغلی وایي چې نه 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 دا به د نیشنل پارټۍ امیدوار نه وي ما ته ویل د نیشنل پارټۍ امیدوار یم وایي چې او وایي ښه ته ما ته د باچا خان د پلار نوم ووایه نو زه به ونښلم زه بیا په دې ټیم کې د خپل مشر دلاله ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې سلک ډېر کتابونه او سلک ډېر سبق راته هغوی ویل او نو ما ورته په جومات کې ویل چې بارم خان وایي بس اوس به راوړ درکوم زه دا خبره تاسو ته په دې باندې کومه چې ما ته په خپله هم دا پته نه وه چې د بابړې په دې ورځ دا څه چل شوی موږ خو به دا سوچو چې په 14 اګست باندې پاکستان آزاد شوی دی موږ د پاکستان ازادۍ د 14 اګست د مانځلو د خبرې کولې خو د بابړې د شهیدانو او دې خبرو نه موږ هم ناخبره وو بیا څه کتابونه مې ووې بیا به د دا شکریا ادا کړم چې هغوی ډېره غټه سهاره زما جوړه شوه او هغه چې مې وویل په هغې کې مې دا وکتل چې باچا خان او ولي خان په جیل کې وو او زمونږ د پښتنو جګړه راغونډه شوه نو په هغه ورځو کې نه موبایل وې او نه ټلیفونونه به وو خو یو بل ته سوال جواب شو چې فلاني ځای ته په فلاني ټایم نه ټول راغونډېږو چې هغه خلک سره راغونډ شوی دی هغه ځای ته لکه مثال په نن درکړم د کراچۍ ګام چې داسې یو ځای ته به راغونډېږو پوره باندې احتجاج به کوو او د هغوی د راوتو لپاره به حکومت نه مطالبه کوو او په هغې باندې هغه پوره باندې احتجاج باندې ډزې وشوې او په هغې کې به سلونه شهیدان شو بیا زنانه راووتې قرآن پاک په لاس هغوی پکې شهیدانې شوې قرآن پاکونه پکې شهیدان شو د حکومت د بربریت او د ظلم هغه انتها شوې وه او دغه ورځ باندې نو زه د خپل ټولو مشرانو ته ویم چې کوم ستاسو کشران دي نو هغوی ته دا خبره او دا رسول غواړي چې د 12 اګست څه شی دی نن هم ډېر خلک په دې وایي یاره وایي دا 12 اګست دی نشریان د هغې مونږ ته خو څه پته نشته نو مونږ په خپل فورم معلم او تاسو هم او خاص کر زما خپل د رهنمایو او د پي ایس ایف ملګرو ته هم خواسي چې هغوی هم دا میسج او دا خبره او دا چې ټوله کومه حقیقت باندې مبني دا یو کهاني ده دا یو خبره ده چې دا مخکې نورې ټولې ورسوي ستاسو ټولو بیا یو جهان ډېره ډېره مننه او ډېره شکریا ادا کوم او خاص کر د خپل باوجود تحصیل صدر نادرشاه خان او د جنرال سیکرټري صاحب ډېره شکریا ادا کوم او په دې دومره ښکلي پروګرام خوندور پروګرام کولو باندې هغوی ته خیراتي تحصیل درشکړو ستاسو ډېره مهرباني شکریا دی میاسر خان